बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पश्तो स्टार ऑफिशियल चैनल की दलता दाखिल कले वही उम्मीद रम چې تاسو ټول به روز را خوشاله وي ژوند په مزو کې به وي دوستانو مینوالو ډېر زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخته شوې وه چې سیلاب راغلی و په هغه سیلاب کې یو بله افسوسناکه واقعه رامخته شوې وه چې 15 ورونه د کوهستان سره یې تعلق لرو هغه ډېر زیات په بد حال سره وفات شوي وو دوستانو اوبه وړلي وو هغه اوبه وړلو نه بعد د هغوی لاشونه تر اوسه پورې نو پیدا شوي خو اوس په سوشل میډیا باندې خبر خپور شوی دی چې د هغوی لاشونه پیدا شول د هغوی لاشونه په کوم ځای کې را پیدا شول دغه 15 ورونه په اوبو کې په کومه طریقه باندې ګیر شوي وو دوستانو د هغوی باره کې تاسو ته پوره معلومات نن دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کوي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار اپیزود چینل سبسکرایب کړئ نشان څخه خواږه زموږ خاري وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي دوستانو مینوالو ډیره زیاته افسوسناک واقعه په سیلاب کې رامخته شوې و چې سیلاب د وجې په کوهستان کې 15 ورونه ډیر زیات په بد حال سره وفات شوي و هغه 15 ورونه په اوبو کې ګیر کړی شوي و هغه 15 ورونه د حکومت مطالبه ده چې ما پسې اوس څوک راشي موږ به اخلاص کې خو هغوی پسې څوک رانه او غیر اخلاص نه کړل هغه نه اخلاص کېدو په وجه باندې د هغوی نن لاشونه پیدا شول دوستانو هغوی اوبه سره د څلور ورځې په اوبو کې پراته هغه د څلور ورځې د اوبو پرتو نه بعد د هغوی لاشونه ډېر زیات په بد حال باندې میلاو شول د هغوی لاشونه ټول د اوبو نه ډک پړسېدلي دي دوستانو الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله تعالی ټولو مسلمانانو ته خیر پېښ کړي دا کوم سیلابونه چې روان دي د الله تعالی د غضب په شکل کې سیلابونه راوستي دي الله تعالی زموږ ناراضه شوی دی موږ ته پکار دي چې موږ استغفار وایو توبې وباسو لا حول ولا قوة الا بالله وایو آیات الکرسی وایو ځکه چې دوستانو زموږ الله تعالی راضا شي ځکه دوستانو الله تعالی دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي دغه 15 ورونه کم چې وفات شوي الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي او الله دې هغوی وبخښي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار اپیزود چینل سبسکرایب کړئ کله چې شامل سره مخه وخی زموږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي والسلام